أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. عبادة بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث نقل کرے مشہور صحابی رسول لے رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په مکې کې اوسېدو او د ظالمانو د مکې د خپل خاندان د خلکو د الله څخه لیل راغلی او د هغه ملګري د خپل کلي نه تلل او حبشې کې آبادېدل یا مدینې کې آبادېدل خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د کلي نه وتو اجازت د الله له طرف نه نه په هغه زمانې کې د مدینې څه مشران راغلي دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په اسلام باندې بیعت کړی دی او هغه بیعت په نتیجې کې هغوی د پیغمبر علیه السلام نه مطالبه کړې ده چې ته مکه پرېږده او راشي مدینې ته د موږ په کلي کې آباد شه موږ به د ټول ملګري یو په هغې کسانو کې په اول ځل باندې چې کله راتلل نو هم عباده بن صامت پکې موجود رضی الله عنه او چې کله په دویم ځل باندې بیا په آخر کې بیا د اویاو نه زیات هلکان او سړي رالل او پیغمبر علیه السلام سره ملاقات کو او بیعت یې کاو نو په هغه دویم بیعت کې هم دا صحابي رسول موجود و چا به ترې تپوس کړی یا په خپله وضاحت کړی دی چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کوو او مونږ د هغه سره قول و قرار کوو نو په کمو خبرو باندې مو کړو نو هغه تفصیل بیانوي وی مونږ د پیغمبر علیه السلام سره چې بیعت کوو مونږ د هغه سره اقرار د اسلام کوو نو یو څو خبرې وي په هغې کې یوه خبره دا وه چې مونږ ته پیغمبر علیه السلام وی چې تاسو به د الله سره څوک شریکوئ نه اولنۍ خبره ده د الله سره به څوک شریکوئ نه زما ملګرتیا کوئ نو اولنی کار به هم دی چې د الله سره به نه څوک په ذات کې شریک ګڼئ نه به په صفاتو کې ګڼئ نه به په حقوقو کې ګڼئ او نه به په دغه کې په اختیاراتو کې ورسره څوک شریک ګڼئ دا به نه وایه چې الله یو دی خو دا پوښلي ګورئ بابا پلانې بابا ټیک کولی شي دا به نه وایه چې یاره بس ټیک ده مونږ خو الله ته سجدې کوو خو دا بی دا هم ډېر خواږه دي دا حکمران هم ډېر زورور دی نو لهذا چې هغې ته به هم کله د محبت نه او کله د یېرې نه راښکته کېږو راټیټېږو په ځمکه به ورته سر ږدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زمونږ نه دا اقرار واخیستو چې ګورئ د الله سره به نه په ذات کې څوک شریکوئ نه به یې ورسره په صفاتو کې شریکوئ یعنی نه به ورسره په حقوقو کې د الله چې کوم حق دی به بل چاله نه ورکوئ او نه به د الله تعالی اختیارات بل چاله ثابتوئ چې دا اختیار د الله نه علاوه د بل چا هم شته دا خبره هم زده کړه دویم یې راته دا ووایي چې ګوره غلا به نه کوئ زما ملګري به غلا نه کوي چې کوم سړی غل یا زما ملګری نشي جوړېدی نو غلا به نه کوئ وی دا هم زده کړه وی بیا راته وویل لا تزنو په پردي کور چاردیواري به نه پایمال کوئ پردی خور و لور یا پردی ځوان یا پردی کور به نه ورانوئ چې د هغې په کور باندې تاسو ورشئ او د هغې د کور هغه ګڼي چې ګنې زما کور محفوظ دی زما عزت محفوظ دی دا بچي چې پیدا دي نو دا ګنې د دې پلاني بچي دي او په حقیقت کې هغه بیا د هغه نه د بل چا په کور کې هغه پالنه پې د بل چا وراوښتي نو لا تزنو وایي راته وی زنا به نه کوئ وی هغه دا مو منله څلورمه خبره راته دا وکړه چې لا تقتلوا اولادکم بچي به نه وژنئ د بچو د وژلو
هغه دور کې دوه قسمه طریقې موجود وي. یو طریقه دا وه چې خلکو به خپلې لوڼه ایسته قبل از وقت به وجلي. لکه د پنجاب او سند کې دا ګجر کم قوم چې دی دا ډېر زورور قوم دی. زورور مطلب دا چې په تعداد کې هم ډېر دي او مالی طور هم مضبوط دي. او د دې نه علاوه د هغې یو بل کار دا چې هغې مال ساتي او د هغې شودو یا د هغې پالنه چې کوي، نو په دې کې چې کله نر بچی پیدا شي نو هغه نر ته ایسته وجني. څنګه یې ته وجني؟ ذبح کوي یا قصابي لی ورکوي خرڅوي. ولې؟ وایي په ده به هسې بوس خورې څه پیدې نشته دی چې غټۍ غټۍ دونه به دې خوړلي چې بیا به هغه پیسې به یې پوره نه کړي. په دې وجه په پښتنو کې مشهوره ده، وایي د اوده ګجر وایي نر کټي زیږي ځکه چې نر کټی هغه هسې هم دغه کوي او چې ښځه بچه وي نو هغه به بیا شوده به کوي، ډېر لیرېږي به نو هغې ته څه نه وایي. نو دغه شانې په هغې دور کې یو دا مشهور طریقه وه چې خلکو به خپل لوڼه وژلې د دې وجې نه چې د خپل عزت په بنیاد چې یاره دا به څوک زما د کور نه زما لور بوځي یا دا چې دا په جنګ کې به زما نه چېرته څوک ینځه کي وبه یې تښتوي، نو بیا به ټول عمر ده په سر کړېږه مراشه د خپله لاسه ایسته مړه کړه. نو دا به وجل به لوڼه به یې وجلې یا زامن به یې وجل په دې غرض باندې چې د چا بچي به ډېر شول دا به ساتو څنګه. نو ډېر بچي به یې وجل. نو الله تبارک وتعالی پیغمبر چې کله د دې ملګرو نه بیعت کاوه ورسره، نو بله خبره راته دا وویله چې ګورئ بچي به نه وجنئ. په هر صورت چې الله په خپل قرآن کې فرمایي چې نحن نرزقهم و ایاکم، تاسو له هم رزق زه در کوم او د هغې رزق هم زما په لاس کې دی. نو وجلو اختیار تاسو له چا در کړو. لا تقتلوا اولادکم، خپل بچي به نه وجنئ. دا مو سره ومنله. بلې راته دا ووایي چې ګورئ په یو بل به د دروغو الزامات نه لګوئ. الزامات، بهتان. بهتان دې ته وایي چې په یو سړي کې یو کار نه وي او ته یې پسې ووایې، دې ته بهتان وایي. او که په یو سړي کې یي او ته یې پسې وایې، دې ته غیبت وایي. نو دواړه الله حرام کړي. که په چا کې یوه ګناه یي هم ته به یې نه وایې، هغه د خلکو په مخ کې به د هغه دغه نه کړي. او که په یو چا کې دغه نه وي د ګناه غلطي پکې نه وي او ته یې پسې وایې، نو دا خو بهتان دی. نو د خپلو لاسو او د خپلو خپو مخې ته یعنې بلکل د خپله ځانه جوړول، د خپله ځانه به په چا باندې الزامات نه لګوي. او دا انتهایي ډېر لوی ګران او ډېر خام مرض دی چې په چا د الزام ولګاو نفرت به رېتې پیدا شي. چې چا درنه واورېدو نو د هغه به مو څه نفرت پیدا شي. نو یو سړي کې به یو ګناه نه او تا به هم پسې ویلي بل به هم پسې ویلي، د هغې په وجه به هغه د خلکو په نظر کې سپک شي. چې سپک شي نو د هغه د وجلو نه دا ډېره زیاته څښا ده او ډېره ګنده خبره ده چې د خلکو په نظر کې سپک کاره شي. نو دا یې راته ووایي چې ګوره په یو بل باندې به الزامات نه لګوئ. وی دا مو منله. وی بیا اخرنۍ خبرې راته دا وکړه چې ګورئ زه درته کوم کار داسې ښیمه چې هغه ناجایز نه وي. نو پیغمبر خو چاته ناجایز نه ښیي. پیغمبر خو ټول حکمونه د الله تعالی ښیي. خو دا زمونږ او ستاسو دپاره یو د تعلیم وکړو چې که پلار دی او که رور دی او که تره دی او که ماما دی او که حکومت دی او که قبیله ده او که پارټي ده او که ډله ده او که قوم دی، هر څه شی چې دی، خو چې ناجیزه درته ښیي نو د هغه به نه مني. پیغمبر علیه السلام د خپلې خبرې سره هم وایي لا تعصوا فی معروف، چې زه درته کومه ټیک خبره کوم د معروف خبره درته کوم په هغې کې به ما ته نه کوئ، چې زه درته وایم راځئ بیا به راځئ. نو په دې خبرو ورسره موږ بیعت وکړو. چې موږ سره بیعت وکړو، بیعت دې ته وایي چې موږ سره اقرار وکړو چې او دا به د سره کوو، شرک به نه کوو، غلا به نه کوو، زنا به نه کوو، بچي به نه وجنو، الزامات به په یو بل نه لګوو، ستا به په ټیک خبره کې بلکل به رسه ملاتړ ولاړ یو. نو دا اقرار هم ورسره وکړو. نو بیا راته پیغمبر علیه السلام یو دوه درې ټکي اضافي وویل. وایي دا یې راته وویل چې په تاسو کې کوم سړي دا بیعت سرته ورسوه، دا اقرار او په دې قول باندې قایم او کلک پاتې شو، نو ما ته اجر نه دی معلوم چې د دې څومره اجر دی. فاجره علی الله، د دې ثوابونه الله ته معلوم دي، ما ته نه دي معلوم. یعنې د دې ډېر زیات ثواب دی. د خپل بیعت چې پوره کړې نو فاجره علی الله، د دې اجر به الله تعالی درکړي. ومن اصاب من ذلک شیئا، خو که کوم سړی په دې کې د یوې مرتکب شو، نمبر 1 شرک یې وکړو، نو چې شرک یې وکړو نو په ټول عمر په اودس کې ګرځي، هر سړی پسې پر کې ضرب ورکړو. یا غلا یې وکړه نو ګوره لاس به ترې کټ کېږي، زنا یې وکړه نو ګوره رجم کېږي یا به کوړی کېږي. څوک یې مړ کړو، حتی دا چې خپل بچي یې مړ کړه نو ګوره بیا د قصاص حکم دی. الزام دې په چا ولګاو
او ثابت دې نه کړی شو نو بیا ګورې بیرته کوړې پتا باندې دغه دي نو ګورې که چا د دې خبرو مخالفت وکړو نو هغه ته بیا په شریعت کې سزا ملاویږي او سزا یې ډېره زیاته سخته ده وایي د دې هر څه باوجود ورسره موږ اقرار وکړو چې او د دې هر څه باوجود به موږ ستا ملګري یو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې که بیا هم د چا نه دا ګناهونه وشو او هغه ته په دنیا کې د دې سزا میلاو شو په دنیا کې ورته سزا میلاو شو خلک ته خبر شو او بیا به ګواهي وشو او قاضي د هغې ګواهي ومنله او سزا ورته میلاو شوه نو دا د دنیا سزا داسې شوه چې دې د آخرت د الله د ګریب نه بچ کړ یعنې دا د هغې کفاره شوه او الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې وبخي د ردي دنیا سزا دا د هغې دنیا دپاره څه شوه دا بخنه شوه ځکه خو د پیغمبر علیه السلام یو ملګری دی په بیل یو موقع کې معاذ نومې دی ماعز نومې دی او بل یو صحابیه ده د هغې نوم څه دی رجم میلاو شو غامدیه ده هغه چې کله راغله نو پیغمبر علیه السلام ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیل بیل واقعات دي زمانه یو ګناه شوي ده د ناره نه شوي ده نو ما پاکه کا یعنی په ما باندې ګناه ده که د الله مخې له ورشم خو به ما له په قیامت کې ډېره سخته سزا راکوي نو ما پاکه کوي یعنې په دنیا کې راله سزا راکړه چې د آخرت د ګریب ته الله تعالی نه څه شم خلاصه شم ته بچ شم نو هغې ته رجم سزا ورته میلاو شوې ده په تاریخ کې دغه دو واقعات دي چې په خپل اقرار باندې هغې ته دا سزا میلاو شوې ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویې چې ګوره چا ته سزا میلاو شو نو دا د هغې د ګناهونو معافي شوه او دویمه دا چې که الله تعالی پې پرده راواچېله الله تعالی په انسان پرده راچي یو ځل نه دوه ځل نه لس ځل نه 12 ځل نه 14 ځل په انسان باندې الله تعالی پرده راچي خو چې آخر سړی بالکل لکه دونه بې شرم شي چې بیا په خپلې خولې باندې اقرار کوي نو بیا دغه دپاره سزا ده الله پرده راشي په انسان باندې الله ډېر پرده ساتونکی دی انسان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ګورې که چا پرده الله تعالی د دې ګناهونو وساتله نو بل به پسې تفتیشونه نه کوي چې راځئ اوس پسې ګرده انټیلیجنس پسې ولګوئ او بس پټې پټې معلومات کوئ نه که الله پې پرده راواچېله نو دا د الله خوښه ده که دنیا کې په آخرت کې وله سزا ورکوي او که معاف کوي په دې کې زما او ستا کار نشته بیا چې ته ویره بس دا داسې پکار ده او که داسې پکار ده نو مولوي صاحب ته م وایي چپ شه په دې کې ته اوس تشریحات مه کوه چې دا به سزا وي که دا به سزا وي سزا ته ضرورت نشته قاضي صاحب ته م وایي ته غلی شه ستا دې څه کار نشته ته پکې څوموټ واخلې په دې معاملاتو کې حدودو په معاملاتو کې څوموټو مه اخله په دې انداز باندې چې ته اوس خامخا هغه څه کې هغه باندې الله پرده راچېلې ته وایې نه دلته پسې ګرده یو معلومې کوي مې معلوموه من ستره من اصاب من ذلك شيء ثم ستره الله عليه که الله تعالی په پرده راواچېله نو دا د الله خوښه ده که معاف کوي معاف به کي او که سزا ول ورکوي سزا به ول ورکوي وعن عبادة بن الصامت د حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه نه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وحوله د دنه چافر عصابه یو مضبوط ډله ناسته من اصحابه دغه د ملګرو نه فیو فرمایل وی بایعونی زما سره بیعت وکي علی په دې خبره الله تشرکو چې نه به شریک وي بالله د الله سره شیئا څه شی ولا تسرقوا غلابا نه کوئ ولا تزنوا زنابا نه کوئ ولا تقتلوا اولادکم بچی به نه وجنئ ولا تأتوا ببهتان ولا تأتوا نه به راوړئ ببهتان الزام لګول تبترونه چې جوړ کړی می بین ایدیکم و ارجلکم د خپلو لاسو خپو مخې ته یعنې په خپله هم جوړ کړئ ولا تعصوا او نافرماني به نه کوئ فی معروف د شریعت په کارونو کې د خپل امیر فمن پس کم سړی چې وفا پوره که منکم ستاسو نه دا بیت په اجره ثوابونه ثابت دی الله د الله طرف نه و من کم سړی چې اصواب وی که من ذلک په دې کارونو کې شیئا یو کار فعوقبا او سزا میلاو شوه هغه ته به د دغې عمل په دنیا کې په هوا نو دغه کفارتو دا سزا شوه یعنې دا کفاره شوه او دا پاکي شوه له د ده لپاره د هغې ګناهونو ومن او کم سړی چې اصوابه وی که ورسېده من ذلک په دې کارونو کې شیئا یو کار ته ثم بیا ستره پرده واچېله په ده باندې الله تعالی فهو نو د ده فیصله الی الله الله تعالی ده ان شاء که الله غواړي عفا معافي به وکړي عنه هغه ته و ان شاء که غواړي عاقبه سزا به ورله ورکړي فبایعناه علی ذلک نو عباده وی رضی الله عنه وی فبایعناه مونږ د هغه سره بیعت وکړو علی ذلک په دې خبرو باندې مونږ ورسره قول اقرار وکړو الله تعالی دې مونږ له د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا تقبل اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.